أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الضيافة. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية بدل الجار: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. دا باب بیان ضیافت. ضیافت ملمستیا چې ملمه راشي داغه ملمستیا کول او داغه د ملمستیا خیال ساتل. په دې باب کې چې کوم احادیث بیانېږي دې کې درې فصلونه دي او حدیث په دې باندې بیانېږي چې د ملما عزت سوره ده، د ملما اکرام په سوره کې، او بیا ضیافت چې چا اونګو داغه د فارسی دي چې هغه خپل ضیافت حق غوښتي شي کني شي غوښتي، او څوک چې ملما عزت کوي نو دا صفت د چا دی. نو د ملما عزت ساتل صفت دا د ابراهیم علیه السلام او بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ملما براغي نو ډیر خیال به ساتل، او دارنګه صحابه کرامو د ملما خیال وساتل. په دې باب کې اول حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، اسوک چې ایمان راړي په الله او فرض د آخرت فليكرم ضيفه، د عزت ساتي د ملما خپل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر، واسوک چې ایمان راړي په الله او فرض د آخرت نو فلا يؤذي جاره، د ګاونډي له تکلیف نه ورکوي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر، او څوک چې ایمان راړي په الله او فرض د آخرت فليقل خيرا، دې کوم خبره کوي نو د خیر خبره دی. حتی وسه کوشش تدا وکي چې دې خیر خبره وکي، او که د خیر خبره نشي کوله دې چپ پاتې شي. مطلب دا شر طرف ته دی نه. په حدیث کې درې خبرې دي. یو د ملما ملمستیا کول دا د ایمان والو نه خراب، او د چا چې په الله او آخرت باندې ایمان یې د ملما خیال ساتي. دینه ملما ته به تاندې نه تری وي، د ملما به عزت نه کوي. د ملما عزت چې سوره وګو کاغه په خبرو باندې، کاغه په طعام باندې، که په هرې طریقې سره د ملما د عزت خیال وساتي، داغه د ملمستیا خیال وساتي. او ملما چې نو رسول روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ملما یو ورځ ملما راغی ملما لري، دوه مرض باندې بیا ملما لري، په درې مرض باندې بیا ملما لري، دی به د ملما خیال ساتي. او د درې ورځو رفس چې د ملمستیا ورکوي ضیافت نه راځي، ضیافت کې نه راځي، د دې لپاره به دا صدقه بیا د صدقې اجر او ثواب به ملاوي. بیا ملما هم دا پکار دي. روایت کې دام راځي چې ملما به هم خلک زحمت ته نه بوزي. یو ملما داسي یو کور حالت تنگ دستی دول یو ورځ ملمستیا ورکړه، دوه ورځې ورکړه، درې ورځې ورکړه، د زینا اخره سړی تنگ شي هغه او باسي. نو دې به دې ته رجحان نه جوړوي، دې ته به هم چې دی نو تا ته هم اماده کول نه کوي چې ملما او بیا سړی په زور او باسي چې وایي د کور وځه.
انو دي د ملما لپاره جدا حقوق دي او د میزبان لپاره د کور والو لپاره جدا حقوق دي. دا یو خیال دویم په حدیث کې د گاونډي باره کې راغلی چې د گاونډي د ضرر نه ورکوي که گاونډي هغه هر قسمه امام ذهبي رحم الله هغه د گاونډي چې دنو حقوق بیان کړي دي او د گاونډي درې قسمه رشتې بیان کړي چې د هر یو گاونډي سره درې قسمه رشتې دي. یو گاونډي سره ستا درې رشتې دي، یو گاونډي سره ستا دوه رشتې دي او بل گاونډي سره یو رشته ده. یو رشته ورسره حق القرابت دی، حق الاسلام دی، حق الجار دی. دا درې رشتې دي ورسره. یو ستا ورسره قرابت رشته داري ده، دویم ورسره حق د مسلمانۍ دی، د اسلام دی، او دریم حق ورسره د جوار دی، د گاونډګیرۍ دی. دویم امام ذهبي رحم الله لیکي چې دویم یو گاونډي سره ستا دوه رشتې دي چې هغه سره یو ستا رشته حق الاسلام دی او دویم حق الجوار دی. گاونډي دی او دارنګې ورسره اسلام کې مسلمان دی نو هغه سره ستا دوه رشتې دي. بل گاونډي دی هغه سره ستا یو رشته ده، هغه نه ورسره حق القرابت شته، نه ورسره حق الاسلام شته او نه ورسره صرف حق الجوار دی ورسره چې هغه غیر مسلمه دی، مسلمان نه دی او ستا په گاونډي باندې کېږي ګاونډ کې نو د هغه به هم خیال ساتي. اسلام موږ رسول ښکلی دین دی، څومره ښکلې خبره فیصله راغله چې گاونډي دی صرف گاونډ دی. اسلام تعالی دا اجازه درکوي فلا یؤذي جاره چې ته به هغه ته ضرر نه ورکوي، هغه ته به تکلیف نه رسوي. او دارنګې ورسره بل ستا رشته دار نه دی، اسلام دی، مسلمان دی او گاونډي دی، دوه رشتې دي ورسره، هغه له د هغې رشتې هغې د گاونډګیرۍ رشتې او دارنګې د اسلام د رشتې حق ورکړه. او دریم حق القرابت، حق الجار، حق الاسلام، درې رشتې دي ورسره، د هغې حق وله ورکړه، د هغې حق وله ورکړه. اکثر خلک داسې کوي ګاونډي نه اور کې ولاړ دي، ګاونډي نه اور کې ولاړ دي، دا د اسلام نښه نه ده. نبي علیه السلام وایي د چا چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان او دا دوه څیزه مختص کوي. ولې چې ایمان په الله باندې دا د هر عمل د قبلېدو لپاره شرط دی چې ستا ایمان په الله وي، ستا هر عمل به قبلېږي. او دویم د عمل چې قبول شوی او سړی عمل کوي نو د ده به دا اعتماد او عقیده وي، د ده به دا اعتماد او عقیده وي چې د دې عمل جزا او سزا به ماته ملاوېږي، د دې عمل جزا او سزا به ماته ملاوېږي. نو د هغې جزا او سزا لپاره یو ورځ ده چې هغې ته یوم الاخرت وایي. ځکه حدیث کې دا وایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، چې د دې ایمان په الله او ایمان په آخرت باندې. دنیا کې د عمل قبلېدو لپاره ایمان شرط دی او آخر بیا د هغې جزا، عمل دې وکړو د هغې جزا هغه به تا ته په یوم الاخرت کې ملاوېږي، دنیا کې هم ملاوېږي خو زیاته وجې دی یوم الاخرت کې ملاوېږي. د دې وجې نه دا وایي. دریم حدیث کې دریمه خبره دا راغله چې مسلمان به دې د ده د خولې نه به خیر خورېږي، د ده نه به شر نه خورېږي، د ده کار به د خیر سره وي، د ده کار به د شر سره وي، د ده کار به د اصلاح سره وي، د ده کار به د فساد سره وي. دی به د مسلمان خیرخوا وي، دی به د مسلمان برخوا وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که ته خیر خبره کولی شي وکړه، ستا وس دی په یو میدان باندې د خیر خبرې، د اصلاح خبره، د چا شر دی، شدت دی، جنګ دی، جګړه ده، فساد دی، فتنه ده او تا پکې د خیر خبره وکړه نو دا ډېره ښه ده. او که دا دې نشي کولی د منافقینو مقابله کې، د منافقین دا دی وایي چې دا اور پکې بل کړه که نه، او یا دا دی چې نه دغه وکړه تیز یې کړه او پرېږده چې جنګ وکړي او پرېږده چې فساد وشي، دا د اسلام نه ده. نو حدیث کې درې خبرې راغلي.